من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على طه وياسين وعلى آل ياسين الطيبين الطاهرين المعصوم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل على ازان گرامی. دویم خطبه کی بیا یوره اخپل نفس تا، خطاکار نفس تا، گناهگار نفس تا، بیا تاسو پرهیزگار و مؤمنین تا د تقوا د پرهیز دعوت در کوم. تاسو ډیر پاکیزه یو، تاسو سوچ، تاسو فکر، تاسو عقیده، تاسو اعمال ته د ما سلامي. پروردگار رحمان و رحیم خدای به حق محمد و آل محمد تا د سوال کوم ته هر ځای کې پته نصرت نصیب وګرځوي. ازان گرامی، خدای فضل ده، خدای لطف ده. مو انشالله سکرتری صاحب سره خبرې شوې دي که د شغیا راشي ویل از زیا انشالله رسم امید څنګه راشي قوم ته پیغام ویر کی دغه هفته کې څه وشول هغه به تاسو خبر وکړي ټولو حالاتونه. حزب انشالله تاسو خوشاله پر د وخت خبرې راته کوم. الحمدلله د خدای فضل ده، خدای مو باندې ډیر مهربان دی. 14 معصومین مو باندې سایه ده، د هغوی کرام ده. ډیر مشکلات الحمدلله حل وګرځیدل. پروردگار به نور رحم وکړي انشالله. مشران انجمن والا او غریبانو ډېرې خوارۍ وکړلې، لګیا دي خوارۍ د کوي، مشران د خوارۍ کوي، انجمن سیکرټري دی ورسره کوم کسان دي خوارۍ د کوي، چا څوره پورې واز دی هغه د خوارۍ کوي. پروردګار اعلام چا څه د حالات ښه کولو لپاره خوارۍ کړي دي ټول ته کامیابۍ نصیب وګرځوي. الحمدلله خدای رحم دی، زموږ د کامیابۍ عطا وګرځوله. ما ځکه زه هر وی جمعې کې آیم خبر وکوي مو تاسو یو کامیاب قوم یو، مو تاسو وفادار قوم یو، مو تاسو امن پسند قوم یو، مو تاسو غالب قوم یو، مو تاسو فاتح قوم یو. ځکه څه د فاتح منونکي یو، ځکه څه د هغه فاتح منونکي یو چې هغه هر میدان کې قرار ولاړ و، هغه فرار نه دی کړی. مو د هغه علي منونکي یو چې هغه هر میدان کې حملې کړي دي، یوه میدان کې څټ نه دی کړی. مو د هغه قرار منونکي یو، ځکه مو کامیاب یو. مو د هغه قرار لور د ورمنې اولیای مکرمه منونکي یو. علي خو پرېږده چې کله د علي لور هغو بازارونې راغلله، د عباس غنته، د علمدار غنته، د علي غنته خطبې شروع کړلې، قیامت ورځه پورې هر یو ذلیل یزیدی شرمنده وګرځولو. مو یو کامیاب قوم یو. الحمدلله دا د خدای شکر دی. زه به راته یوه جمله وایم، ټولې دنیا ته زه دا خبره پیغام ورکوم. خلک یی پر چنار کې مشکلات ورکړي، پر چنار مشکلاتو سره روبرو دی، پر چنار لیارې باندې زه آل ورلڈ ته یم، ټولې دنیا ته یم. هم مانتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں لیکن ہم کمزور نہیں ہے. مودا منو ٹھیک دے سموسا زیتائی شروع دے دامو منو ټوله دنیا ته پاته ده، ټوله دنیا ده اکسپټ کړي ده، قبول یې کړي ده. سپاره چې نور څه زیاتای شروع ده، تعلیمي ادارې باندې، روډونه باندې، بازارونه باندې، مشکلاتو کې لپاره چې نور خدا الحمدلله ایمو یقین ده چې مو مظلوم یو، کمزوري نه یو. مو مظلوم یو، مو مظلومیت شته، مو کمزورتا نشته ده. ځکه څه؟ ځکه مو کمزوري نه یو. ښه مطمئن اوسئ، ځکه مو کمزوري نه یو څه د مو مولا کمزوری نه دی، د مو امام کمزوری نه دی، مو د حسین منونکي یو څه هغه باندې د وا حکمرانو د وا حکومت څلور طرفه روډونه بند کړي یو، خو اوسه حکومت د 72 دی. اوسه حکومت حسین ده. اکسان څه حسین ته لیارې بندولي، اکسان څه حسین یې اوبه بندولي، اکسان څه حسین ته لیارو کې مشکلات جوړول، هغه نن انیستا دي. والحمدلله دنیا کنج کنج کې د حسین جنډا لګېدلې ده. زنده باد. بلند آواز بیدار شوئ. مو کمزوری نیو، مو هیچ قسم تا کمزوری نیو. خدای پاس فخر ده.
الحمدلله خدایو لطف مهربانی دے کور میں باندے شکر کوئے صرف ای کی شنی عمل کوئے سو کومي دعاوانی دی هغه صرف یایو تاسو مخکې مو کومې دي نور زه خپل پیغام ته رسوم دعای جوشن صغیر مخکې کومې جمعې کې مو ویلي هغه په ویر نه کوئ ویلې څه د خننې غلبې دپاره کامیابۍ دپاره دوم امام دغه دعا غوټه وسله ده دعای جوشن صغیر عزیزان گرامی مو هیڅ قسم ته کمزوري نه یو خپلو خبرو ته بیا رسم ځکه مو کمزوري نه یو څه دعا حکمرانو ته دایم الحمدلله مدیر وفادار قوم یو مدیر امن پسند قوم یو څه دغه ځینه ونیسه کشمیره پورې مو قربانۍ ور کړي دي که نه مو دې ور کړي نن صرف خپله وفادارۍ لږ دعا حکمرانو ته ښیم خپله قربانۍ لږه ایوه حکمرانو ته وښیم او غفیل حکمرانو د تاسو کوم سوچونه دي د دماغو نه وباسئ مو هېڅ قسم سره وطن سره خیانت نه دی کړی و نه به کوو مو هیڅ قسم ته وطن په خلاف دهشتګردۍ نه دی کړي مو هیڅ قسم ته وطن سره خیانت نه دی کړی مو هیڅ قسم ته د پاک وطن سره بېمانۍ نه دی کړي مو الحمدلله ټول وطن دغه وطن پاکستان ایوای ولویشته ګواه دی چې موږ کوم ځوانان وو موږ کوم پوځیان وو کشمیر نه ونیسه وزیرستان پورې وزیرستان نه ونیسه افغانستان بارډر پورې افغانستان بارډر نه ونیسه پر چنار دغ مرکز پورې دغه حکومت بنګلور پورې دغه کیلو پورې مو الحمدلله حکومت حفاظت کړی دی خبرې ته غور وکړو الحمدلله مو خپل ځانونه ساتلی دي خو چې کوم ځای کې اف سی ته پاک پوځ ته سیول انتظامیه ته امداد ضرورت شوی دی ما بړکي مؤمنین چې کوم دي ما خرلڅی مؤمنین کوم دي ما پیوړ ولا غیرتمند کسان چې کوم دي هر ځای کې چې کله حکومت ته ضرورت و د دهشتګردو په خلاف الحمدلله مو قدم په قدم حکومت سره پوځ سره د دهشتګردۍ په خلاف مدد کړی دی که نه مو دی کړی صلوات واسه ورمن زهرا باندې کله که صلوات